الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام او د مختلفو اطرافنا راغلی قدرمندو په دین مینو محترمو مسلمانانو رونو، د دې بیان څه خاص ضرورت و هم نه مقصودی خبری د مازیګر نه وشوي. مولانا محمد عمران صاحب بیان وکړ، ماښام نه وروستو مفتی افسر علي صاحب د کتاب نه تعلیم وکړ. دا ټولې خبرې د دغې دپاره دي چې مونږه کې عمل راشي. دوه څلور خبرې ستاسو خدمت کې عرض کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته دوه قسمه علوم را نقل شوي دي. یو ته ظاهري علوم ویلے کیږي او یو ته باطینی علوم ویلے کیږي. ظاهري علوم دغه دي چې هغه د مدرسو کې دارالعلومونو کې پڑھاویږي او د هغې مختلف فنون دي: قرآن، حدیث، فقه، اصول فقه، نحو، صرف، معانی، بلاغت، منطق، فلسفه. دا علوم بیانیږي. په دغې کې بعضې علوم هغه دي چې هغې ته موږ علوم عقلیه وایو، او بعضې علوم هغه دي چې هغې ته موږ علوم نقلیه وایو. علوم عقلیه دا نحو، صرف او منطق او فلسفه دا څیزونه دي. او علوم نقلیه دا قرآن، حدیث او فقه دی. دا فقه دا په حقیقت کې د قرآن او د احادیثو د نبی علیه الصلاة والسلام تشریح د وضاحت دی. احادیثو کې دا ټولې خبرې شته، قرآن کې شته، مونځ پکې شته، روژه پکې شته، حج زکات پکې شته. خو هر سړی پې د قرآن مجید په مطالعه باندې یا د قرآن مجید په تلاوت باندې د هغې په مطلب نه پوهېږي. احادیثو کې شته، خو په دې احادیثو کې هم هر سړی پوهه او مهارت نه لري. او که بالفرض په احادیثو باندې یو سړی په مطلب او معنا پوهېږي، خو د حدیثو په کتابونو کې داسې احادیث راغلي چې د یو بل سره ټکره خوري. یو حدیث کې راغلي چې هلکه چا د اور پخلی وخوړ نو اودس یې مات شو. بل حدیث کې راغلي چې اودس پې نه ماتېږي، نو په کوم به عمل کې؟ یو حدیث کې راغلی دي چې چا زنانه ته لاس وروړه نو اودس یې مات شو. بل حدیث کې راغلی چې نه اودس پې نه ماتېږي. رسول الله مبارک د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نه حدیث روایت ته فرمائی چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام به تهجد کول نو زه به ملاستوم، زما د خپې د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د سجدې په ځای کې راتلې. وی چې کله نبی علیہ السلام به سجدې ته راته نو زما د خپو ته به لاس راوړه نو ما به د خپې راغونډې کړي. د هغې نه عالمان وایي چې دې نه خو دا معلومه شوه چې زنانو ته په لاس وروړلو باندې اودس نه ماتي. اوس به ته په کوم عمل کې؟
د دقې دپاره د ائمه او مجتهدینو زمونږ د غټو غټو عالمانو د مذهب د عالمانو امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، هغوی ولګېدل او د دغې حدیثو نه برابرۍ وکړو او د هغې نه هغه مسایل راوښکل او هغې له یو خاص ترتیب ورکړو، نو هغې ته بیا فقه وایي. او هغه فقه کې مونږ ته دا ټولې خبرې ختمې کړي، دا ټولې خبرې راته برابر کړي چې بھئی دغه حدیث یا منسوخ دی، دا بل د هغې ناسخ دی، منسوخ دی. دا په اول زمانه د اسلام چې څومره حکمونه راغلي دي نو دا تدریجن راغلی دي. د تدریجن راتللو مطلب دا دی چې خلق آزادو د پابندۍ نو عادت، نو مونځ چې کله لازم شو نو په مانځه کې به خلکو خبرې هم کولې، چا به سلام واچو د سلام جواب به هم ورکو، یو سړی به راغی تپوس به وکړه څو رکعته مونځ شوی، بیا به مانځه کې شامل شو. دا د ابتدا وخت خبرې وي، بیا ورو دا خبرې لاړې منسوخې شوې او اخر کې دا راله قوموا لله قانتین، بس اوس خاموش ودرېږئ الله ته، اخوځئ راخوځئ مه، خبرې پکې مه کوئ، لاړې پکې مه توکئ. نو د اسلام د احکام تدریجن راغلي دي. نو د احادیثو کې د یو بل سره تعارض راغلی دی، مقابله راغلی دی، یو کې وی وکړه بل کې وی مه کوه. نو هغه د وکړه او د مه کوه هغه چې کوم خطره وه او کوم مسله وه هغه دقې فقهاو ای ختمه کړه، هغې خبره موږ ته واضحه کړه، نو د فقې کتابونه راته جوړ کړل. نو دغې ته علوم نقلیه ویلی کېږي، یعنی د الله د طرف نه قرآن موږ ته راغلی را نقل شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه احادیث قرآن دا موږ ته را نقل شوي او بیا د هغې تشریح علما کرامو کړې ده، وضاحت یې کړی دی. نو یو دغه علوم دې موږ ته راغلي دي، موږ ته په دغه علومو کې راغلي چې بایي مونځ 4 رکعاته دی، مونځ 2 رکعاته دی، مونځ 3 رکعاته دی، په دې مانځه کې داسې رکوع کول دي، داسې سجده کول دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وی صلو کما رأیتمونی اصلی، ما ته ګورئ چې زه څنګه مونځ کوم نو داسې مونځ وکئ. نبی علیہ السلام ته مونځ وکړو، صحابه کرامو د نبی علیہ السلام مونځ ولیده، هغه ترتیب باندې هغوی مونځ کو. روژې نیوله، د روژې ترتیب یې ورته وښوده چې بھائی روژه نیسئ. اوس قرآن مجید کې خدا دی کتب علیکم الصیام، قرآن مجید کې خدا دی من شهد منکم الشهر فلیصمه، تاسو باندې روژې لازمي دي، تاسو چې د رمضان میاشتې ته راشئ نو روژه به نیسئ. اوس روژه څه ته وایي؟ د دې ترتیب رسول الله مبارک مونږ ته وښود، صحابه کرامو ته یې وښود، مونږ ته را ورسېد. دا د روژې مسلې، دا د حج مسلې، دا د زکات مسلې، دا هغه علوم ظاهریه دي، هغه علوم دي چې هغه زم حاصلولی شم، هغه تم حاصلولی شي، په هغې باندې تم ځان پویولی شي، په هغې زم ځان پویولی شم. هر عالم په هغې باندې پویه دی او هر طالب د هغې د زده کولو کوشش کوي. او دویم علوم مونږ ته راغلي دي، هغې ته علوم باطنیه ویلی کېږي. هغه د یوې سینې نه بلې سینې ته منتقل کېږي او هغې ته بیا د هغې اصطلاح کې انتقال الصدر ویلی کېږي. انتقال الصدر دا علوم چې کوم راځي ظاهري علوم، نو د دې دپاره دا خبره ضروري ده چې په دې ژبه به ویلی کېږي، په دې غوږونو باندې به اورېدلی کېږي، په دې سترګو باندې به د کتاب عبارت ته ګوري او دې لارو باندې به دا زړه ته کوزېږي، هلته به محفوظ کېږي. د سترګو، د غوږونو، د ژبې په دې لار باندې به دا کوزېږي، زړه ته به ځي او هلته به بیا محفوظ کېږي.
د هغې دپاره دا خبره ضروري او لازمي ده. او علوم باطنیه د دې دپاره لږ محنت دی، لږه خواري ده، او د ټولو نه اولنۍ هغه خواري چې کوم دی هغه په زړه باندې ده، هغه محنت په زړه باندې دی، ځکه دا زړه د بدن بادشاه دی. څنګه چې ظاهري طور باندې دا زړه د بدن بادشاه دی، نو روحاني طور باندې هم دا زړه د بدن بادشاه دی. څنګه چې دې زړه ته خرابه وینه لاړه او هغه په دې بدن کې خوریږي، نو د هغې اثر به ضرور دی چې په دې بدن کې به بیماری پیدا کیږي، لاس، خوا، سر، سترګې، دې کې به نقص پیدا کیږي. دقه رنګې که دا وینه د ګناه نه ګنده د دې زړه نه خوره شوه دې بدن ته، نو چې څنګه دې لاس کې درد او بیماری پیدا کیږي، نو دې لاس کې به د غلا مثلا د ګناه کولو هغه اثر به پکې پیدا کیږي. د خپو کې، د سترګو کې، دا سترګې او بیا غلط استعمالیږي، صحیح به نه استعمالیږي. دا غوږونه او بیا غلط استعمالیږي، صحیح به نه استعمالیږي. دقې علومو ظاهریه ته علوم شرعیه وي، او دغې علومو باطنیه ته دې ته علم تصوف او علم طریقت ویلی کیږي، او دې ته علوم د تزکیې ویلی کیږي، د پاکوالي، د زړه د پاکوالي د هغې علوم ورته ویلی کیږي. دا علوم شرعیه، علوم ظاهریه، دا د ډیرو زیاتو صحابه کرامو نه موږ ته رانقل شوي. د نبی علیه الصلاة والسلام ټول صحابه کرام 1,40,000 یا څه کم یا زیات داسې دي. د نبی علیه الصلاة والسلام سره حجة الوداع کې دغه عمره صحابه کرامو. خو موږ ته چې کوم نومونه د صحابه کرامو راغلي دي، زمونږ د احادیثو په کتابونو کې، د اسماء الرجال په کتابونو کې چې په هغې دا علما پوهېږي، موږ سره هغې کې صرف د 11,000 یا څه د پاسه د 11,000 صحابه کرامو نومونه شته. د دې باقیو صحابه کرامو نومونه موږ سره نشته، دا موږ ته نه دي معلوم. هغې وجه دا ده چې د یو علاقې او د یو وطن نه به خلک راغی، مسلمانان به شو، یو څو ورځې به یې تېرې کړي، مسلې به یې زده کړي. نبی علیه الصلاة والسلام به ورسره یو صحابي چې هغه به په ټولو کې لوی عالم و ملګری که، زه هلکه دلته دوی ته هلته کې د دین مسلې کوئ، قرآن ورته ښایي، حدیث ورته ښایي، مونځ، روژه، حج، زکات ورته ښایي. د هغې نومونه خو چا لیکلي نه وو، رجسټر کې خود لیکلی شوي نه وو، او نه دغه انتظام په هغه زمانه کې چا کو، نه ضرورت و دې ته. او مونږ ته چې احادیث چا را نقل کړي دي، نو بیا په دغه 11 د پاسه 11,000 صحابو کې 9,500 صحابه کرامو موږ ته حدیث راوړي. زموږ د حدیثو کتابونو کې راویان چې کوم دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه موږ ته حدیث راوړي دي، لکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، مثال په طور دا 2-3 نومونه مې وویل. دا هغه صحابه دي چې دوی د نبی علیه السلام نه موږ ته حدیث راوړي. عن ابي هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا روایت دی د ابو هریره رضی الله عنه نه، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل. نو دا 2,000 یا 9,500 صحابه کرام دي، هغوی موږ ته دا حدیث را نقل کړي، نو بیا هم ډېر دي. ځکه چې ټول صحابه کرام هغه خو د مختلفو اطرافو د مختلفو علاقو خلکو، ایو خو لاړل خپل وطنونو ته لاړل، او دا کم چې د نبی علیه السلام سره په صحبت کې مستقل طور باندې وو، او هغې اعتماد په دې خبره باندې پیدا کړی وو چې د نبی علیه السلام هر ادا، هر حرف، هر لفظ، هر عمل
هغوی په خپل یاد کې راوستی او بیا یې هغه خپلو شاګردانو ته ویلی دی خپلو شاګردانو ته یې ویلی تابعینو ته تبع تابعین داسې یو سلسله را روانه. نو دا علوم ظاهریه دا موږ ته 2.5 صحابه کرامو راورسول او دا علوم باطنیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا علوم باطنیه دا ټولو صحابه کرامو ته ویلي دي. دا ذکر و اذکار نبی علیہ السلام ټولو صحابه کرامو ته ښودلی دی چې حدیث شریف کې داسې راغلي چې هلکه څوک 100 پیرې لا اله الا الله د ورځې وایي نو دی به د قیامت په ورځ چې د قبر نه پاسي نو دا مخ به د سپوږمۍ په شانتې پړقېږي. نو دا خو لا اله الا الله ته ویلي دا خو یو سړي ته په ګوټ کې نه دي ویلي دا خو د صحابهو په مجلس کې ویلي دي صحابهو په جماعت کې چې کوم دی نو ویلي دي ټولو ته یې ښودلي دي. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها یو ځلې نبی علیہ السلام راغی ناغې سره 4,000 اډوکي وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دې څه کې وی په دې چې ذکر کوم نو دا یو دی خوا کوم لکه موږ چې تسبیح اړو یا چا سره هغه مشین دی کاونټر دی هغې باندې ټکه ټکه کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی خدا خو ډېره ښه خبره ده خو زه به تا ته داسې یو عمل وښیم چې د دغې نه به زیات فایده مني. نبی علیہ السلام د هغې منع ونه کړه چې تا دا 4,000 اډوکي ځان سره ایښودلي دا 4,000 څه لوی مه وایه نه وې دا ښه دي خو زه درته د دې نه هم زیات ښه عمل ښیم د دې نه هم درته زیات فایدهمن عمل ښیم. حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه څه وغوښتل چې مال راکه یوه وینځه راله راکه زه دا اوبه راوړمه نو د دې مشک هغه پټې هغې په دې اوږو کې راله شنې پټې جوړې کړي دي اوږې راله خوږ کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وینځې خو نشته خو زه به تا ته د هغې نه یو ښه عمل وښیم. وی څه عمل وی چې ماسخوتن اوده کېږي نو 33 پیرې سبحان الله ووایه 33 پیرې الحمدلله ووایه 34 پیرې الله اکبر ووایه. نو هغه راغله نو واپس کور ته راله نو خپل خاون ورته وایي حضرت علي کرم الله وجهه وی چې وینځه درکړه وی نه د هغې نه راته ښه څیز راکړو وی څه وی دا خو رښتیا تا خو ډېره لویه ګټه وکړه اوس که موږ ځان به مو خفه کړی وی چې ګوره ورته زه څه غواړم او دې ما ته داسې وایي تاسو خیال ته راځي. نو نبي علیہ الصلوۃ والسلام دا خاص ذکرونه باقاعده صحابه کرامو ته ښودلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو روایت کې داسې راغلي چا 100 پیرې درود شریف د جمعې په شپه یا په ورځ ووي نو زما شفاعت دله واجب شو او 100 پیرې باندې څومره وخت لګي او یو روایت کې 200 پیرې راغلي چې 200 پیرې چا درود شریف ووي د جمعې په شپه او په ورځ کې نو الله پاک دله جنت واجب کی. څومره مختصر اسان عمل دی دا شمار یې پکې راوستی که نه دی راوستی شمار یې پکې راوستی که نه دا 100 پیرې شمار دی که بې شمار دی 200 پیرې شمار دی که نه دی او 100 پیرې لا اله الا الله شمار دی که شمار نه دی دا شمار دی. دا علم تصوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا علم باطنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټولو صحابه کرامو ته ورکړی دی خو مونږ ته چې را نقل کړی دی نو مونږ ته 2 صحابه کرامو را نقل کړی یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او دویم حضرت علی کرم الله وجهه. تاسو به دا مقوله اورېدلي بعضې خلکو ته حدیث وایي ما د حدیثو کتابونو کې نظر د نه تیر شوی خو مفهوم یې ټیک دی چې فرمایي چې انا مدینة العلم وعلی بابها. نبی علیہ السلام فرمایلی چې زه د دې علم خارمه او دا علی کرم الله وجهه دا غي دروازه ده دا غي دروازه ده یعنی د علی رضی الله عنه په واسطه باندې مونږ ته علوم باطنیه علوم د تصوف دا را نقل شوي دي
دا موږ ته نقل شوي د حضرت علي او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په واسطه او په ذریعه باندې. دغه ته علم تصوف وایي، دغه ته علم طریقت وایي. اوس یو سوال په دې ذهن کې پیدا کیږي چې هلکه دا علوم باطنیه چې دون اهمیت ول دا خلق ورکوي، نو دوه صحابه کرام ویل را نقل کړي، او دا علوم ظاهریه 1000 صحابه کرام را نقل کړي. په ظاهر کې دا یو ذهن کې یو سوال پیدا کیږي. نو دا غي سوال سړی دی، هغه زما نوم پکې شته، هغه ته دومره قدرې نه ستا نوم پکې نشته. نو بیا به عمر فاروق دا اندازه لګوله چې مړی به وشو، جنازه به وه. نو په دغه وخت کې دا معلومات به وکړو چې حذیفه رضی الله عنه د جنازې له تلی که نه دی تلی. نو که به تلی او نو عمر فاروق به هم لاړ چې دا سړی مسلمان دی، دا مړی مسلمان دی. که به هغه نه و تلی نو بیا به عمر فاروق هم نه ته ویده کیدی شي منافق. منافق بیا ورته ویلي چې منافق دی، کیدی شي منافق ځکه چې دته خو علم نه و که نه. اوس ابوبکر صدیق څومره لوی سړی دی، عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق ته نبی علیه الصلاة والسلام د صدیق خطاب ورکړی دی. رښتونه بس خو چې نبی علیه السلام خبره کړې هغه فورا منلې وي او دا ټیک د معراج نه واپس راغی نبی علیه السلام. ساري خلکو ته وویل داسې بېګا شپه کې تللی وم او اسمانونو سیل مې وکړو، الله سره مې ملاقات وکړه، جنتونو ته لاړم، دوزخونو ته لاړم. ابوبکر صدیق د دې مدینې منورې نه یو 2 کیلومتره بار اوسېده. سار مالي چې هغه راغی، ابو جهل ورته وایي خبرې هغه اشنا خو دې نن بله دعوه کړې، 11 کال د نبوت ویسې ویلي، ویو چې بېګا شپه کې تللی وم او دا ټول سیلونه مې وکړه، اسمانونه او دا مې ټول وکتل. وی تا ته اورېدلي وي؟ او ابوبکر صدیق وایي ټیکې ویلي، لا اورېدلي نه دي د هغه د نبي اسلام. وی بلکل صحیح ویلي دي. زه د هغه په خولې منم چې الله یو دی، زه د هغه په خولې منم چې زه د الله رسول یم، زه د هغه په خولې منم چې دوزخ شته، جنت شته. نو دا بیا نه منم چې بېګا په یو شپه کې تللی، دا اوس هم په ډېر وخت یې لګولی دی. تاسو خیال ته راغله دومره لوی سړی دی ابوبکر صدیق. عمر فاروق دا هغه سړی دی چې ایمان یې راوړه، 40 مسلمان دی. تورې راوښکله بار راغی، ما کلمه وویله، ایمان مې راوړه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې، او په حرم شریف کې په چغه باندې کلمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هجرت یې کو نو خلکو ته اعلان وکړه، خبر شي خلکو زه هجرت کومه. که څوک خپله ښځه کونډه کول غواړي، څوک خپله ښځه بوره کول غواړي، مور بوره کول غواړي، نو د عمر لار دې ونیسي، مدینې ته روان دی هجرت کوي. بیا څوک چې دومره لوی هستي ده حضرت عمر، نور صفات نه کوم، خو بلا مناقب دي د صحابه کرام. حضرت عثمان هغه سړی دی چې نبي علیه السلام ورته 2 لوڼه خپلې ورکړي، یوه لور یې ورکړه چې هغه وفات شو، نو بلې وله ورکړه. او نبي علیه السلام وی که زما 10 لوڼه وې نو ما به یوه دله ورکولی چې یوه مړه کېدی بله به مې ورکولی. دومره ذوالنورین ورته ویلی کېږي، د 2 نورونو خاوند او صاحب. حضرت علي هغه سړی دی چې د 8 یا د 10 کالو په عمر کې په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړی دی، او د نبي علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی، د نبي علیه الصلاة والسلام زوم دی. داسې نور صحابه دي، عبدالرحمن ابن عوف وغیره، چې هغې ته 10 مبشره ویلی کېږي، په دنیا کې په الله تعالی د جنت زیري کړي دي. هغې ته نبي علیه الصلاة والسلام د دې خپلې رازدارۍ علم نه ورکړی، صرف حذیفه ابن الیمان ته ورکړی. او بیا دغلته هم یو سوال راځي، دا خبره یاد وساتئ چې دا خو د صحابه کرامو خدمات دي، موږ ته دا دین را رسولی دی. زما وروڼو دا علوم ظاهریه زده کول هم لازم، او د خپلې اصلاح دپاره د تصوف په لار کې قدم ښودل، بیعت باقاعده ته ورباندې کول، او په هغې آداب و اصولو باندې چلیدل، دا د دنیا هم کامیابی ده او د آخرت هم کامیابی ده. زمونږ دا محنت، زمونږ دا مشقت،
دا خالص مخلص ته دې دپاره دی چې الله مونږ ته هم څه خیر نصیب کی او الله پاک څومره مسلمانان چې زمونږ په وس کې دي چې هغې ته هم زمونږ دا خیر ور ورسېږي که مونږ کې څه خیر موجود دي او الحمدلله مونږ ګورو مونږ وینو چې الحمدلله ډېر لوی خیر خلکو ته رسي مونږ اجتماع وکړه بل کالم بیا الله جل شانه مهربانو ته ګوره دومره خلک راغې چې زمونږ توقع هم نه وه چې دومره خلک به راشي دا نننی ماهانه اجتماع د دې ملګرو د 2-3 ملګرو چې کوم دی نو جذبه وه چې مونږ ماهانه اجتماع هفتوار اجتماع خو هر جمعه باندې الحمدلله خو هره ماهانه اجتماع نو زما دا پوره زړه نه و ځکه چې مې د دې ملمانه به انتظام کول دي څه دي خو هغې په دې خبره کلکو نو اولنی اجتماع ده اس انتظامات نشته دی په ظاهر کې د لوډ سپیکر هغه انتظامات هم صحیح نه دي نور خو لا په ځای باندې پرېږده نور به څه انتظامات خو دا انتظام هم چې کوم دی نو درست او صحیح نه دی خو معمولی غوندې محنت معمولی غوندې خواري چې ملګرو ته یا میسیجونه کړي یا څه دومره عظیم خلک را جمع شو دومره ډېر لوی اجتماع چې پوره جماعت هغه مکمل طور باندې هغه ډک دی دا د الله کرم او د الله مهرباني ده او مونږ سات په سات د خپل نیت اصلاح کوو تاسو هم د خپل نیت اصلاح کوئ مونږ سات په سات زه 2 رکعاته نفل دې دپاره کوم چې یا الله نیت کې مې خدای خطایي رانه ولې دا نیت مې چرته د بل غرض دپاره نه کې دا نیت مې چرته د دنیا دپاره نه کې ما وختي تاسو ته خبره وکړه چې د کوم وخت نه چې زه فارغ شوی یم نو د هغه وخت نه ما دا اراده او دا جذبه ده چې د دغې نه بعد به زه روپۍ نه ګټم کومه پورې به سړی روپۍ ګټي قیامته پورې به روپۍ ګټي روپۍ ګټلو ته ضرورت نشته دی چې کوم و هغه ډېر شی مو ګټلي دي او راغلي دي او تلي دي راغلي دي او لګولي هم دي د دې نه پس کم از کم چې دا زندگی مکمل طور که ګنټه پاتې او که 10 ګنټې پاتې او که کال پاتې او که 2 کاله پاتې چې دا الله پاک د دین په خدمت کې ولګي والحمدلله د خدای نه ډېر لوی شکر گزار یم کله کله ملګرو ته وایم چې زمانه لوی خوش قسمته انسان بل نشته چې دې خوا مې 15 کاله نوکري وکړه او چې د هغې نه راووتم نو نیغ په دې الله پاک د حدیثو خدمت ته کېنولم ټول سبحان الله ووایه د حدیثو خدمت ته کې او د حدیثو خدمت را باندې الله کوي دا زما کمال نه دی دا د الله کرم دی ای سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده یقین وساتئ لا د نوکرۍ نه راوتی نه ومه د یوې مدرسې نه او د بلې مدرسې نه او د یوې مدرسې او د بل څه دپاره نه د حدیثو د خدمت دپاره نو زه وایم چې زما نه لوی خوش قسمته انسان بل نشته زه خو وایم چې زه ډېر خوش قسمته یم ځکه چې خدای پاک یو سړی په خپله مزدورۍ کې آلي دا خوش قسمته نه چې خدای دې په خپله مزدورۍ کې قبول کي او الله د باندې خپله مزدوري کوي الله دې خپل دین ته کښېنوي او قرآن او حدیث زما یو کتاب مشهور دی ډېر دی طالبانو کې هسې پته نه لګي چې څنګه ده خو شرجامي ورته وایي دا علما پې پوهېږي نو چې زه هغه مدرسه کې نو هغې راته وایي چې دا خو سره وایه دا یو کتاب خو وایه نو په پروس کال مې د هغې دپاره ووایي نو ما ورته بس دی د دې نه مې خلاص کړي دا رانه لر کوي بس یو قرآن او حدیث ته مې کښېنوئ بس یو قرآن او حدیث ته مې کښېنوئ نو الحمدلله د قرآن درس او د حدیثو درس چې کوم دی نو اوس په مدرسه کې شروع دی او عن قریب الحمدلله خدای پاک راله جومات ښایسته جوړ که دا کوم نیمګړتیا پکې ده دا به م الله پوره کړي دا چا جوړ که تا جوړ که که ما جوړ که الله جوړ که الله جوړ که دا اسباب چا مهیا کړه الله مهیا کړه نو ظاهر یې راله جومات ښکلی جوړ کو نو په اعمالو به یې ښایسته کوو تاسو به را سره پکې ملګري یئ پوه شوې که ما اصرار مولا دلته کې ودرېږو ټول نفلونه کوو نو موږ یې نه شو آبادولی دا به الله آبادېږي چې د تبلیغ حضرات پکې مستقل موږ ټول تبلیغیان یو داسې به نه چې دا هغه تبلیغي دی او هغه تبلیغي دی زم تبلیغي یم تم تبلیغي بل هم تبلیغي دی هغې به باقاعدګۍ سره ګش الحمدلله کېږي باقاعدګۍ سره تعلیم الحمدلله چې کوم دی نو کېږي
د سې روزي جماعتونه چې کوم دي نو اوزي چې لوله کسان الحمدلله تیاریږي دا د الله کرم او د الله نو په دغه انداز به هم آبادو او ورسره د تصوف په لاین خو الحمدلله زه وایم آباد دی که خیري ځکه چې یو زمانه وه چې ما د تصوف دا ټکی پټ ساتلی و ډېره زمانه د خپل حضرت صاحب حکم و خو ما پټ ساتلی و او بیا چې زه ډېر مجبور شم بیا مې ښکاره کړه خبره مې ښکاره کړه نو الله پاک د 2 کسو د 3 کسو د بیعت نه الله پاک یو سلسله جاری کړه نن الحمدلله د هلکانو ته پته ده 3 زره مریدانو ته خبره رسېدلې ده دا د الله کرم نو الحمدلله د تصوف کارم پکې کېږي او ورسره درس و تدریس په الحمدلله عن قریب شروع کو مدرسې مستقل افتتاح به که خیر کوو ځکه چې بار ځای خدای مدرسې دپاره چې کوم دی را کړی دی او دا جومات هم زموږ د مدرسې دپاره پوره دی دې کې موږ کوم چې کوم دی مدینه یونیورسټي جوړو خو دومره به وي چې بس الحمد قل هو به پکې خلکو ته ښایو ترجمه درس دا به پکې کوو د ځوانانو ته خصوصا د دې کلي دا الکان ځوانان د سکول کالج سټوډنټان د دې دپاره زموږ علماو یو ترتیب ښودلی دراسات یو کورس دی هغه پړاوی نو انشاءالله د دې خپل کلي خصوصا د اطرافو څومره ملګري هغه دا موږ مستقل افتتاح کوو که خیري د دې جومات به مې افتتاح کوو افتتاح د جومات موږ نه دی کړی او د مدرسې افتتاح به هم که خیري کوو او دا ترتیب به پکې انشاءالله جاري ساتو الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین